بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو په نننی پروګرام کې به زه په دوو غړو باندې خبرې اترې کوم. یو مولانا محمد شفیق صاحب او بل بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی. ګرانو کتونکو د مولانا محمد شفیق صاحب په موږ چې کوم اعتماد دی د تیر 22 ورځو راسې چې کوم دی په دغه سیلاب کې مسلسل پوټ پیکج کپڑے بسترې د کچن سامان ورسره پیزار او یو شمېر څیزونه چې کوم دی نو هغه تقسیمیږي. په نن ورځ هم چې کوم دی نو 300 خاندانونو ته لوی پوټ پیکج چې کوم ورکړی کېږي هغه 300 خاندانونو ته هغه ماجوکي کې ورکړی کېږي. خو نن د هغوی نه چې کوم دی نو موږ د 250 یعنې د 250 خاندانونو لپاره نوې کپړې واغستلې وه. ځای په ځای کور په کور چې کوم دی هغه تقسیمیږي. دغه کپړې نوې کپړې برانډ کپړې دې کې د زنانو دې کې د نارینهو ضروري مې غوښتل بعضې خبرې چې کوم دی د هغوی چونکې ډېر کار چې کوم دی هغه په ویډیو نه راځي. یو هغوی سره سوشل میډیا دشمني، بل چې د حکومت د هغوی دغه کار نشي زغملی چونکې هغوی صرف د الله د رضا دپاره کار کوي، نه په چا احسان کوي، نه د چا نه ووټ غواړي او نه چاته دا و چې زموږ جنډه ولګوه او نه چاته دا و چې را موږ له ووټ راکړې. دا تحریک لبیک چې کوم دی ډېر واضحه میسیج دی چې کله زموږ نه مطمئن شي په دې کې سختي دي، په دې کې مشکلات دي، نو راشئ. کله چې تاسو د الله او د الله د رسول تابع شئ نو راشئ. کله چې تاسو په صحیح معنو ځان کې اسلام راولئ نو راشئ. بله څه خبره نشته. کارونه هغه په ټیم باندې کېږي. ډېر خلک د ټرانسفارمر، ډېر خلک د لارې، ډېر خلک چې کوم دی نو د نالۍ دغه سیاست کوي. خو د تحریک لبیک چې کوم دی ډېر واضحه میسیج دی. هغه نه په چا جرګه کوي او نه چاته دا و چېرې زموږ پاټۍ ته راوړه. او چې کله زموږ د کار نه زیار نه مطمئن شي نو چې راځي نو لومبي درته دا و چې غورې زموږ په ډله کې سخت دي. مولانا محمد شفیق صاحب ډېر کلیر میسیج ورکوي. هغه و چېرې موږ د کرسۍ یا د سیاست وږي نه وو. او همدغه وجه نه چې دې وخت کې په پاکستان کې په لکو خلکه د تحریک لبیک ملګري دي او په دغه پیکجونو کې موږ وکتل چې خلکو کچن را جارو کړی دی او بس چې سی لیدلي دی هغې را چولی دي. نو دا اسلامي خلک دي. تاڼۍ، ګونډ، د ګنډلو ستن او کپړې پیزار. نن د ګل ورځ ده او نن چې کوم دی نو 250 کپړې او دا 300 پیکج چې کوم دی دا موږ تقسیمو. نو یو ښه کار دی. زما د 400 د خلکو ډېر زیات خدمت وکړو، بې لوسه خدمت وکړو. نو ستاینه کوم. دغه شانتې نور ادارې لګیا دي، د هغوی مننه کوم. الخدمت فاونډیشن دی یا نور ادارې دي. خو دې سره زما روزګار وشو نو ځکه په دې باندې زه ډېر باس کوم او ډېر بېحده پوټ پیکج او د کچن سامان او بسترې او دغه څیزونه تقسیم شو. بله جی بیرسټر عمر بختیار خان چې دلته کې د 150 خیمو بستي یې کولو کړې ده. هغې کې متاثرین دي. تاسو زما شاته دا پیکج ګورئ. پرون 400 خاندانونو ته یو کس ته چې کوم دی 1000 روپۍ پیزار ورسره نوې څادرې او نوې کپړې دی ورکولي. دی نارینه ته ورکولي. بیا د هغوی کوروالا ته یعنې یو کور ته ښځې او خاوند ته. ښځې ته چې کوم دی 15 کیلو چاولې، 15 کیلو چینی ورسره چې کوم دی جوس، مل پیکې او نور ډېر سامان چې کوم دی تاسو دا وینئ دی ورکول. او د ښځو دپاره بیل پیزار او بیلې کپړې. دا پرونی چې کوم دا 105 خیمه بستي لګېدلې ده نو دا پرون چې کوم دی بیرسټر عمر بختیار خان، خالد بختیار خان، بختیار ویلفیر فاونډیشن یعنی BWF د هغوی د طرف نه چې کوم دی نو دغه سلسله روانه وه. دغه هم الحمدلله زموږ باندې اعتماد او زموږ په لاسو باندې چې کوم دی نو دغه کار کوو. نو دا زما دپاره ډېره خوشقسمتۍ خبره ده چې داسې خلکه چې هغه خپل تعلق استعمالوي، خپل یار دوست او خپل رشته دار هغه راولي او 400 د متاثرین سیلاب چې کوم دی نو د هغوی دپاره غم کوي او بیا موږ ته وایي
چېرې دغه سروې وکړه، دغه خلک راغونډ کړه، دغه خلکو له ورکول دي. نو دغه یو سلسله وشوله. نو ځکه نننی پروګرام ما ضرور غوښتل چې زه په دې دوه شخصیاتو باندې خبرې اترې وکړم، ځکه چونکې زموږ د میډیا کار دی، سوشل ورک هم کوو او ورسره چې کوم دی د خلکو کورج هم کوو، خو د دوی کورج چې کوم دی دا په ما باندې قرض دی. او قرض په دې دی تاسو به وایئ چې یو په تاسو اعتماد کوي نو ځکه، خو په موږ اعتماد کوي نو موږ دا باور هم ورکوو، دا باور هم ورکړی دی، چک هم ساتي، دا نه چې انده باور کوي، نه د یو یو سیس تپوس کوي چېرته ځي چېرته نه ځي، ویډیوګانې ګوري او هغه ځای ته چې کوم دی نو دغه سامانونه رسي، دغه پوټ پیکج رسي، دغه تقسیم کیږي. مولانا محمد شفیق صاحب چې کوم دی هغه خو د نور میډیا په دغه باندې چې چېرته کې داسې یو ځای چې څوک نه رسېدلی نو ډایرکټ خپل ګاډی، خپل تیل، خپله خرچه او چې یار دوست له کوم پیکج ورکړي نو هغه پکې د جیب هغه پیسې چې چونکې څنګه چې دا د سیلاب ځپلو مال دی، دا په سیلاب ځپلو باندې استعمالول دي. نو دغه پروګرام مې سره شریکو چې پرون چې کوم ورځ وه د اتوار ورځ وه 400 خاندانونو ته چې کوم دی نو دغه د بیرسټر عمر بختیار خان لخوا او دغه خیمه بستي چې کومه ده دا یو په 4 دیوارۍ لګېدلې ده، تاسو ورسره هم تعاون کولی شئ. یو سړی وایي چې زه په حاجي آباد باندې اعتماد کوم او د هغوی په لاسو باندې زه تقسیم کوم، نو دې وخت کې هغوی په سوات کې لګیا دي، په ډهي خان کې لګیا دي، په 400 کې لګیا دي او په سند بلوچستان کې خو د هغوی ډېر زیات کار روان دی. نو بالکل حاجي آباد باندې چې کوم دی تاسو اعتماد کولی شئ. دغه شانتي BWF یعنی بختیار فاونډیشن چې کوم دی یا بیرسټر عمر بختیار خان، نو په هغوی باندې مې اعتماد کولی شئ. بالکل زه د خپل ځان نه وایم، الحمدلله په موږ چې دوی کوم اعتماد کوي به دا ډېره د موږ دې ځای ته نشو رسېدی. نو دوی سره کارکنان دي، دوی سره خلک دي، دوی سره ټیم دی، نو هغه کولی شي. داسې نور ادارې تاسو ته بهترې لګي هغوی سره تاسو امداد کولی شئ. خو دې وخت کې 400 خلکو ته د وچ خوراک ضرورت شته دی او بالکل ورته وچ خوراک ورکولی شئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.